چې دا سنیپ چیټ کوم آی ډي وه نو دا فیک وه یا دا هم د جینۍ آی ډي وه او دا کسان یې پوه کړي دي راغلي دي. چې زموږ په وطن کې د سوشل میډیا استعمال چې دی نو هغه ډېر د بربادۍ باعث جوړېږي نن سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو د خزانې تانی په حدودو کې چرګو کلی کې یو ځوان هلک وژلی شوی دی. خپلو ملګرو سره و د ده غلطي څه وه، دوستانو سره ناستو نامعلومو کسانو وژلی او پولیس دا کیس بیا ټریس کړی دی، ملزم یې هم ګرفتار کړی دی. راځئ چې د پولیس سره تفصیلي خبرې وکړو چې وجه څه وه چې دې قتل کړی دی. انعام خان 3 فروری باندې چې کومه واقعه شوې وه او ځوان هلک پکې مړ دی، دې حوالې سره ته تفصیل ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت خان ډېره مننه. په 3 فبروري د شپې تقریبا 11 بجې موږ ته د الارش نه اطلاع ملو شوه چې دلته اویس نومې یو زلمی هلک ډېر کریټیکل کنډیشن کې راوړی شوی دی چې هغه په سنیچنګ کې زخمی شوی دی. موږ فورا چې دی نو موقع ته هم ټیم روان کو او د طارق خان اس ایچ او په سربراهۍ کې مو الارش تم ټیم روان کو چې دا کم ګولډن اور دی زنګ چې دا را نزایي نشي او موږ کم شهادتونه چې دي چې هغه راغونډ کړو. طارق خان اسپتال ته رسېدو باندې ما ته بیا اطلاع راکړه چې دا واقع د سنیچنګ نه لګي ځکه چې دا کم مهجورو دی اویس د سره سرور ملګري نورم دي چې هر یو کس سره خپل خپل موبایل چې هغه قیمتي موبایلونه دي، هر یو کس سره خپل بټوه پیسې دا موجود دي او دی چې دی نو فردر بیا د هغې نه ډیټیل واخیستو. هغې ورته وویل چې موږ 15 واړو ملګرو اسلام آباد ته د چکر پروګرام و، موږ ایکس کارولا په رینټ باندې واخیسته. چې کله موږ موټروی ته وختو نو دې کې عبدالرحمن د دې چې کوم ملګری دی هغه ورته وویل چې تاسو نادن بایپاس باندې کوشئ. دې چې چا سره د روډ ته راغلي دي ملګرو ورته وویل چې څه کوې، هغه ورته ویلي چې دلته څه سامان دی هغه اوچتو. بهرحال دی بیا چې کوم د چرګو کلي لار ده هغې ته ښکته شوي دي. دې کې ورته یو ملګري وویل چې ما ته خو خپل والد صاحب ویلي چې دا ډېر خطرناک ایریا ده او دلته به بیا ټایمه نه راځي. د عبدالرحمن ورته ویلي چې یاره به دلته زما یو ملګری ده بس هغې سره ملاویږو او بس واپس وځو، مطلب ګرلفرینډ. جی. بهرحال دی چې ښکته کوشي وي دي نو دغه ځای کې خالد پبلک سکول دی، هغه ځای کې دی ګاډي ودرولې دی، د ګاډي بانټ یې کولو کړی دی او د عبدالرحمن چې دی د خپل موبایل نه په سنیپ چیټ په ذریعه باندې هغه چې کوم فیمیل وه هغې سره په رابطه کې و. لږ ساعت کې چې دی نو یو 3 کسان دي ته راغلي دي چې هغې با مسلو او دي نه دا تپوس کړی دی چې تاسو ته عبدالرحمن یې؟ ده ورته ویلي چې او دي ته یې ویل چې راځئ او موږ سره ځای ته راځئ. بهرحال دی چې څنګه ګاډي کې ناست دي نو دی یریدلي چې یاره دا خو دا حالات څه بدل غوندې دي نو دی د موقع نه د تېښتې کوشش کړی دی. چې څنګه دی ګاډي تختولو نو چونکې دا کسان با مسلو دي د شاته نه ډزې کړي دي، ګاډي لګېدلې دی. دی چې کوم 15 ملګري په ګاډي کې دننه ناست دي نو هغه چې کتلي دا اویس چې کوم مجرو دی نو دی شاته سیټ کې ناست و، د بل ملګري په دې اوږه باندې سر لګولی دی. دی اویس خوځولې را خوځولې خو اویس چې دی نو بیا دې ته څه جواب نه دی ورکړی. چې کتلي نو اویس په سر باندې لګېدلی په ګولۍ باندې دی فورا او دی ګاډي هم لګېدلی دی، باډي هم لګېدلی او ټایر هم لګېدلی دی. خو چونکې دی سره کس زخمي نو دی فورا ځان ایم ایم سي اسپتال ته رسولی دی. ایم ایم سي اسپتال چې کتلې چې یاره دا خو فایر انجري ده هغې دی فورا الارش ته ریفر کړي دي. دی چې کله الارش ته تللي دي نو بیا هلته کې دی خو د خپل غلا پټېدو دپاره څه خو به وي نو دی کوشش کړی دی چې دی له موږ سنیچنګ رنګ ورکړو. خو بهرحال هغه ایف آی آر چې دی نو چې کوم اصلي حالاتو اوریجنل حالاتو د هغې مطابق هغه ایف آی آر وشو 324 د لاندې. دا مجرو چې دی نو دی په سبا له وفات شو. موږ د عبدالرحمن په موبایل بیا د دې دا ملګري چې د دې نه مو سټیټمنټ ځان له واخیستی چې کوم څنګه کوم ځای کې وقوع شوې وه جای وقوع سره په هیومن انټیلیجنس باندې او ټیکنیکلي چې موږ کوم کار وکړو نو د هغې په بنیاد موږ چې دی نو ملزمان آیډنټیفای کړو. د هغې نه بعد چې دی نو دا
مقتول اویس والد صاحب اسماعیل د ملزمانو خلاف پراپر داویداری وکړه او موږ چې دینو د ملزمانو د گرفتاری کوشش شروع کو د نن 2 ورځې وړاندې طارق خان اس ایچ او صاحب ته د ملزم اسد د موجودګۍ اطلاع ملو شوه دی فورن چې دینو چاپو والا او ملزم اسد چې دینو د پولیس پارټي پر اتک باندې فورن په پولیس پارټي باندې فایرنګ شروع کو خو پولیس ډیره بادری وکړه او دا ملزم چې دینو دی با مسلح گرفتار کو چې د دنه 9 mm پیسټل ریکور کو زیات ګمان دی چې په وقوع کې کم د 9 mm خول برآمد دی نو دا عمره 9 mm دی پیسټل دی چې کم په دی وقوع کې استعمال شوی دی انعام خان دا راته ووایه چې سوال خو دلته دا هم پیدا کیږي چې دا سنیپ چیټ کوم آی ډي وه نو دا فیک وه یا دا هم د جینۍ آی ډي وه او دا کسان یې پوی کړي دي راغلي دي تفتیش چې دی نو هغه روان دی دا ملزم اسد چې دی نو دی موږ سره په کسټډي کې دی او دا کم چې عبدالرحمن دی گواچی شمدید او د دې اف آی آر مدیم چې دی نو هغه وایي چې چونکه زما دی سره 8-9 مهینې مخکې نه تعلق و هغې کې د دې ویډیو کال شوي دي د دې وایس کال شوي دي د دې چیټ شوی دی سنیپ چیټ په ذریعہ یا سنیپ چیټ په ذریعہ باندې نو هغې دا تصدیق کیږي چې دا آی ډي چې ده نو دا پیک نه ده دا اوریجنل آیډیا مسمات عایشه چې ده نو دا په دې کې برابر شریکه ده او د هغې په ایما باندې چې دی نو د کوم ملزمان دي نو اسد وغیره دی دا جرم سرزد کړی دی دا راته هم ووایه انعام الله خان چې مونږ زیاتره وګورو نن سبا ټیک ټاک سنیپ چیټ یا په دې باندې فحش ډیر زیات دی په دې باندې خلکو کانټیکټ هم ډیر جوړیږي جینۍ الګ یا د الګ دوستانو سره جوړیږي جینۍ سره هم جوړیږي زیات کانټیکټ هم دی نه جوړیږي نو دا هم د بربادۍ یو ذریعہ نه ده چې خلک په غلطه طریقه استعمالي دا ځوانان د بدقسمتۍ خبره دا ده چې زموږ په وطن کې د سوشل میډیا استعمال چې دی نو هغه ډیر د بربادۍ باعث جوړیږي نن سبا که تاسو وګورئ نو د سوشل میډیا استعمال زیات تر امچور خلک کوي کم عمره خلک چې د هغې منټل میچورټي نشته دی او بیا دا چې زموږ په معاشره کې د تعلیم او تربیت چې دی نو هغه کمی دی والدینو چې دی خپلو بچو ته توجه کمه کړې ده والدین د خپلو بچو د سوشل میډیا په استعمال باندې توجه بالکل نه ورکوي یو خوا والدینو سره ټایم نشته د خپل روزګار نه د خپل غم خادې نه فراغت نشته بل سیټ ته چې دی نو زنګه دا هم بدقسمتي دی چې زنګه زیاتره والدین چې دي نو هغه بې تعلیمه دي او هغې په دې خبره نه پوهېږي چې زما بچی د موبایل استعمال کوي زما بچی د سوشل میډیا استعمال کوي آیا دا د مثبت انداز سره کوي یا نیگیټیو انداز سره کوي کم ملزم چې دی کې گرفتار دی د باندې مخکې هم د سکرګاړي یافته دي څه جرمونه یې کړي دي چې کوم ملزم اسد گرفتار دی دا هغه مونږ کوشش کوو چې د کریمینل ریکارډ کوم تانو کې دی خو په ظاهره دا هغه د موبایل نه چې موږ ته کومه ډیټا میلو دا چې څنګه کوم هیومن انټیلیجنس رپورټ دی د هغې نه دا خبره ثابتېږي چې دا ټیک کس نه دی او دی چې دی نو یو کریمینل هیسټري دی لري طارق خان تاسو کله چاپو والا ملزمانو سره ستاسو بیا کراس فایرنګ هم شوی دی ملزم زخمی حالاتو کې گرفتار دی واقعي حوالې سره بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه عنایت بھائی دا مونږ ته انفارمیشن ملو شو چې دا کم ملزم دی په دې 302 قتل کیس کې ملزم اسد دا موجود دی په چرګو کلی کې مونږه خپل ټیم سره ورلو سپاټ ته چې کله ورلو نو ملزم چې کله موږ وکړو نو په موږ باندې فایر وکړو او د فرار کوشش وکړو والحمدلله زموږ پولیس پارټي ته الله خیر کو او دغه ملزم چې کوم نو افټر ایکسچینج اف فایر اور د ډیر مهنت نه بعد چې کوم نو دا ملزم مونږه با مسلح گرفتار کو الحمدلله د ملزم څه وینا شته تاسو سره خو کسټډي کیو څه قسم ته وینا څه ویلي دي د کیس حوالې سره چې ما دا جرم کړی دی فایر می کړی دی الګ می وشته دی هغه بیا وجلې شوی مړ دی جی بالکل دا اوس فلحال موږ سره په کسټډي کې دی نور انویسټیګیشن انټروګیشن ته کوو لګیایو پکې خو د هغه چې کوم موبایل ډیټا دا سنیپ چیټ هغه موږ وکړو چې دا کومه ملزمه ده هغوی سره هم دا په کنټیکټ کې 3 فروری باندې دا انسیډنټ شوی دی
په 7 فروری باندې چې کوم دی دا بیا دوی دا جینۍ بلاک کړې ده واپس د سنیپ چیټ نه هغه ریکارډ هم موږ اخیستی دی او فردر هم پکې لګیا یو نور انشاءالله څه ایویډنسز وي نو هغه موږ کلیکټ کوو ماشاءالله ته یو ینګ مینی ینګ اسچوي هغه لکان چې کم ینګ مین دي ټیک ټاک استعمالي فحش ویډیوګانې یا دې د وجې هغوی داسې کانټیکس جوړیږي هغه خلکو ته به څه نصیحت کول غواړي بالکل جی زه چې کوم ینګسټرز دي دوی ته صرف دا یو میسج ورکوم زما چې خپل کم کشران دي هغوی ته هم دا میسج ورکوم اکثر کور کې چې تاسو تعلیم وکئ او محنت وکئ نو نن چې په دې کم ځای باندې زه ولاړ یم زموږ ډي ایس پي صاحب ولاړ دی نو سبا به دغه ینګسټرز چې کوم دی نو په دې ځای باندې ولاړ وي او که نه دغسې چې کوم دا سوشل میډیا مس یوز کوي نو بیا به دا د دوی د بربادۍ سبب وي جی بالکل تاسو د ډي اس پي خزانه انعام الله خان او د اس ایچ او طارق خان خبرې تاسو واورېدې چې ناسته هم د غلطو خلکو سره وه ځکه د دې وجه باندې هغه ملګری وشتلی شوی دی او مړ دی ګرانو کتونکو د موبایل غلط استعمال په سنیپ چیټ باندې یا چې هر څه فیک آی ډي وه او که هر څه او ګرانو کتونکو هغوی پکې همدا پیغام ورکو چې ناسته پکار ده د سمو خلکو سره پکار ده نن د هغوی یو دغه غلطي چې داسې خلکو سره یې ناسته کوله چې د هغوی تعلق غلط و خو دې پکې وجلی شوی دی ګرانو کتونکو دا یو غټ نصیحت دی په خپلو بچو باندې چیک وساتئ د موبایل استعمال وګورئ چې دې پکې صحیح استعمالوي دا نه چې همدغه شان یو فیک آی ډي وي یا صحیح آی ډي وي او هغوی د هغوی کار هم دا وي چې خلک په غلط کار کې مبتلا کوي او بیا هم دغه شانتې پکې خلک ځوانان ووجلی شي ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ مونږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان